اخیری مونږ وتر وګرځوي ځکه وترو کې منګه الله سره وعده کو اللهم انا نستعينك یا الله من بدتانا امداد غواړو او به سوې اخیری کې وای ونخلع ونترك من يفجرك یا الله څوک چې ګناهګار دی هغه به مونږ پرېږدو دا د ایمان نښه ده نو دا اقرار دی د الله جل جلاله د بندګۍ او انکار دی د غیر الله د بندګۍ نه ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې تاسو اخیری مونږ وګرځوئ وتر یا خود د کېدو په وخت کې اخیری مونږ وتر وکړئ یا که د سړي اعتماد دی په ځان باندې چې سار زرا پاتېدې سمه د سار راختو نه مخکې نو تهجد کې د اخیری مونږ وتر وکړي او دا سورتونه دا دې پکې وایي سوره اخلاص په دې کې عقیده بیان شوې ده د الله پیژنګلو ده نبی علیه الصلاۃ والسلام به هر وخت د مکی والو ته چې الله یو وګڼي د یو الله بندگی وکړي نو د مکی والو ته وایي یاره ته دې مونږ ته صف لنا ربک د خپل رب صفاتونه مونږ ته بیان کړه د رب څوک دی د الله څوک دی ځکه عربو خو خدایان ډیرو چا به د وړو نه جوړ کو ورته به رب ویلي چا به د کجورو د الوانه جوړ کو ورته به رب ویلي چا به کاڼي وتراشل د هغې نه به جوړ کو رب یې ورته ویلي د مشرک نه ګورې غټ قمقل نه وي مشرک ځکه خو الله جل جلاله کافر او مشرک ته څه وایي انهم نه دي دا کافران او مشرکان الا کالانعام مگر په د سارو په شان دي بل هم اضلوا بلکې د ساروي نه هم ښکته ځناور دی کافر او مشرک دا د ساروي نه هم ښکته دی ځکه ساروی خپل کور پیژني ساروی خپل مالک پیژني خو دا ځناور نه د الله کور پیژني او نه الله پیژني خپل مالک ته ایر دی خدایان مقرر کړي دي دا د بادو بابا دی دا د سرخوږي بابا دی دا د مندانی ذمہوار دی دا د ښځې ورکولو ذمہوار دی دا د اولاد ورکولو ذمہوار دی اوی د ټولو نه ګستاخان د اولیاء عمده خلق دي د زیارتونو د ټولو نه زیات ګستاخي کوونکي عمدي دي ولې تاسو ګورئ ښه دوی چې لاړ شي هلته په زیارت کې موږي ټکوي حالانکه د زیارت د قبر بېادبي شریعت منع کړې ده د قبر بېادبي به نه کوي څوک ورپسې ملا موږي نو څوک ورپسې مخ موږي دا د زیارت بېادبي ده چرس پکې دوی څکي ربابونه پکې دوی وخي زانګوګانې پکې دوی اچوي او دغه رنګې د زیارت مالګې دوی څټي هلکه د زیارت والا نه ته اجازت غوښتې چې ته پردی مالګې څټې دا ګستاخي ده که دا خو بېادبي ده پردی مال بغیر د اجازت د هغه نه استعمالول څه دي حرام دي حرام کارونه ته کې بېادبي ته کې د اولیاو ګستاخي ته کې او بیا وایي دوی اولیا نه مني والله بالله دوی زیارتونه د زنا اډې ګرځولي دي که نه تاسو لاړ شئ وګورئ چېرته چې زیارت وي چرس به په هغې کې میلاویږي بنګ به په هغې کې میلاویږي آیس به په هغې کې میلاویږي تماشې به په هغې کې کېږي زناګانې به په هغې کې کېږي او دغه رنګې ګډاګانې به په هغې کې کېږي دا ټول د دوی د دغه هغه بېادبي کوي موږ چې د اولیاو نوم اخلو نو موږ ورته څه وایي رحمهم الله الله دې په ټولو رحم وکړي موږ ګستاخان شو او ته څه شولې عاشق شولې دا د عشق په ځای باندې د عشق په جامه کې دوی بېادبي کوي نو د مشرکانو خو 360 خدایانو نو ورته وایي موږ ته د خپل رب صفت بیان کړه دا د څه نه جوړ دی دا د څه شي نه جوړ شوی دی قل ورته وایه پیغمبره الله جل جلاله خپله پیژنګلو کوي او ډېر عجیبه پیژنګلو کوي او د چا په خوله باندې کوي د پیغمبر په خوله باندې د دې دپاره چې سبا له پیغمبر ته څوک اله ونه وایي خلکو ورته ویلی دی خلکو مشکل کشا هغه ګڼي حاجت روا هغه ګڼي مختار کل هغه ګڼي وایي دا هر څه اختیار هغه سره دی
او څه وایي الله के दरबार में वحदत के सिवा किया है دا دې شعرونه جوړ کړي وایي د الله په دربار کې د الله د یووالي نه څه دي الله خو صرف دا ورڅه دي چې یو دی چې اللہ کے دربار میں وحدت کے سوا کیا ہے جو ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے سچ منگا غواړو سچ منگا اخلو د چا نه به غواړو د محمد صلی الله علیه وسلم نه به غواړو نو هغه مختار کل ګڼلې دي د خزانو اختیار اغله ورکړي د خزانو چابین اغله ورکړي الله وی اے پیغمبره په خپل خلو ورته وایا والله احد چې هغه الله چې تاسو یې تپوس کوئ احد اکی یو دی یکتا دی احد اکی یو دی نو ور سره په ذات کې څوک شریک شته دی نو ور سره په صفاتو کې څوک شریک شته دی نو ور سره په تقاضا د صفاتو کې څوک شریک شته دی د الله صفات چې څنګه دي دا غي چې څه تقاضا ده هغه هم الله له ثابت دي السمیع د الله صفت دی د دې تقاضا دا ده چې غیبانه आवाज باغته کې ځکه غیبانه आवाज اوریدلو والا الله دی عالم الغیب والشهادت فخکاره او په پټو باندې پوی دی نو دا هغه ته بچغه وای دا نور خلق نه پویږي دا غرنګي دا الله جل جلاله د الوهاب صفت تقاضا ده چې ورکړي والا هغه دی نو غواړي بهم دا غنه اولاد ورکول والا هغه دی نارینه اولاد ورکي زنانه اولاد ورکي چاله دوانه ورکي چاله یوم نه ورکي واخه دا غد الوهاب ورکون کې الله دی عزت ورکول والا الله دی ذلت ورکول والا الله دی مالداري راوستل والا الله دی غریبي راوستل والا الله دی د دې تقاضا ده چې ورکړي والا الله دی نو غواړو بهم د الله نه نو احد اکی یو دی الله الصمد الله بحاجت دی شاتم حاجت نشته دی هو یطعم هغه خوراک ورکي او الله له څوک خوراک نشي ورکوله لله خزائن السماوات خزانو اختیار الله سره دی الله الصمد الله بحاجت دی شاتم حاجت نشته نی اولاد ته حاجت شته دی نی خزي ته حاجت شته دی او نی نور مخلوق ته حاجت شته دی الله الصمد الله حاجت پورا کول والده ټول حاجتونه الله ته پیش کول شي عربی کې صمد هغه غټ کانی ته وای چې په خړ کې په ناله کې پروتي او نور کانی چې را سیلاب راوړي را کرکنده کېږي نو هغه ته څه کېږي جمع کېږي الله هغه ذات چې الله ته حاجتونه پیش کول شي ځکه چې الله حاجت پورا کول والده څومره انبیا چې دي آدم علیه السلام نواخله تر د نبی علیه السلام پورې چې د څومره پیغمبرانو خبره الله قران کې کړی ده نو دا خبره کړی ده چې د ټولو پیغمبرانو حاجتونه چاته پیش کړیو الله ته آدم علیه السلام خپل حاجت چاته پیش کړیو الله ته ربنا ظلمنا انفسنا یا الله موږ د خپل ځان باندې ظلم کړی دی د خپل ځان تاوانم کړی دی الله ته چغوالی نوح علیه السلام بابای آدم ثانی دی هغه چغه چاته والی الله ته الله ته چغه والی او ډیره سخت چغه والی رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله په مخ د زمکه د یو کافر کورم پرې نه دی فاستجبنا له الله وی مونږه قبول کړل دعا چغه مونږه واوریدل مونږه قبول کړل ځکه د چغه اوریدو والا او د چغه قبولولو والا ذات څوک دی الله ولی الله جل جلاله د غیر الله نه نفي کوي الله وی هغه کسان چې تاسو ورته چغه وخی لا يسمعوا دعاءكم تاسو چغه اول اورینا ولو سمعوا او کچرته بالفرض وای مري بالفرض لو هغه سيزونه کې استعماليږي چې هغه بالفرض وي الله وی بالفرض والتقدير کوای مري مستجابوا لكم جواب نشي درکول قبولولې نشي دا خبره نه اوري نه قبولولې شي اوسه پورې چاله و جواب ورکړي تعالی
چا هم جواب نه دی ورکړی چې بس در ورسېدلم دا خو د دروغو کیسې دي چې پلانکي له ورغلی او د قبر نه ورته اواز وشو اوازونه نه کېږي د قبر نه اوازونه نه کېږي د قرآن نه چې څومره لرې وي عقیده به دې خراب وي قرآن ته چې څومره نږدې کېږي عقیده به دې څه کېږي صحیح کېږي ښه ځکه د ټولو نه غټ مثال زما استاد دپاره د عزیر علیه السلام مثال دی سوره بقره کې الله بیان کړی که الله وی عزیر علیه السلام الله 100 کاله مړ کړو څومره او په مخ د ځمکه پروت دی اوړی پې تېر شوی دی جمع پې تېر شوی دی باد و باران پې تېر شوی دی 100 کاله مړ پروت دی الله چې راپاڅو کم لبثته څومره وخت یې تېر کړی دی څومره وخت یې تېر کړی دی څه وایي لبثنا یوما او بعض یوم یا مې یوه ورځ تېره کړې ده یا د ورځې حصه ده یو ورځ ده یا د ورځې حصه ده دې خو یې پېژنې که نه دا زمونږ قمقل خلک چې ورشي نو هلته شناختې څه ستړي مشي دي هلکه چې پېژنې دي او اوري نو په کار دا ده چې جواب هم درکړي چې پلانکیه په خیال راغلی پلانکیه ښه چا دی دا خو ورته ووایي که نه ځکه ته وایې ژوندي دي ژوندي خو خبرې هم کولی شي ژوندي خو اوري ژوندي خو ویني وایي که نه نو عزیر علیه السلام خبر نه دی دا پیغمبر دی ښه او د ټولو نه غټ اولیاء څوک اصحاب کهف اصحاب کهف د ولایت کې چې څوک شک کوي دا کافر دی ځکه د قرآن په نص سره اولیاء دي او داسې اولیاء دي چې د الله د دین دپاره یې غیرت کړی دی 309 کاله په غار کې پراته دي ښخ شوي هم نه دي خاورې پې هم نه ده ورړولې بلۍ ورپسې نه دي ایښې خټې هم ورپسې نه ده تپلې په غار کې پراته دي او داسې غار کې پراته دي چې هوا پې لګي او چې کله راپاڅي 309 کاله وروسته راپاڅي الله ورته کم لبستم څومره وخت هم تېر کړی دی قالو لبسنا یوما او بعض یوم د ځان نم خبر نه دي د ځان نم خبر نه دي او د دوی دا عقیده ده د حیاتیانو دا عقیده ده وایي مړې کور ته هم راځي او لا نن سبا خو عقیده نورم ترقي پکې راغلې ده وایي څه کوي میلاویږي مو بیا له کال بعد اولاد هم الله ورکړي ډېر عجیبه کار دی نو بیا مړه کولو ته څه ضرورت دا چې ژوندي وي بس دا کارونه یې کولې ځکه د دوی دقې څه لګي نور څه کار خو یې نشته دی که نه بس دغې څه یې لګي چې دا وکړه او بس دا دغه به شي دا د قرآن خلاف عقیدې دي الله وی ورته ووایه چې الله الصمد الله څه دی حاجت پوره کولو والا دی نو نوح علیه السلام چاته چغه والې وه الله ته لوط علیه السلام الله ته چغه والې وه ابراهیم علیه السلام الله ته چغه والې وه زکریا علیه السلام الله ته چغه والې وه یوسف علیه السلام د 2 دروازو دننه دې خو دا قصې بیانوي که نه کرامت د اولیاء بیانې معجزه د اولیاء بیانې معجزه د پیغمبرانو بیانې او عقیدت چاته نه ښیي یاره وایي هغه ته 2 دروازې کولاو شوي ورته یې ولې ورته کولاو شوي دا ولې کوم وایه که نه قال معاذ الله چاته یې چغه والې وه الله ته زه په الله سره پناه غواړم الله ورله بیا څنګه پناه ورکړه وشهد شاهد من اهله هغه کور والې د ده دپاره ګواهان جوړ نو بچکولو والا ذات څوک دی الله یونس علیه السلام د مئی په ګېډه کې دی او د مئی د ګېډې نه سخت ځای نشته دی ګرم ځای دی ژوندی مئی دی ژوندی یونس علیه السلام دی خو چاته چغه وایي الله ته الله وایي ما ته یې چغه وواله ما یې چغه قبوله کړله نو ما د مئی د ګېډې نه راویستو الله بچ کړو د غټ جیل نه راویستو د چا رشته دار چې په جیل کې هغه د لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وظیفه ډیره کوي الله به د جیل نه خلاص او په چا باندې چې مصیبتونه تکلیفونه هغه د دې ذکر ډیر کوي نو الله به خلاص کوي مونږه غره وظایف هم خلکو له ورکو دا څه نه ده چې وظایف نه منو وظیفې د قران او حدیث دا د مونږ نه زده کوي نور خلک به د ځان نه وظیفې جوړوي دا وای او دا وای او دا وکه
مونږ وایي هغه وظیفې وکړه چې هغه قرآن کې راغلي دي، د انبیاو نه ثابتې دي. الله جل جلاله د مې د ګېډې نه بچ کو او په ځمکه باندې الله ورله ډېر عجیبه بندوبست وکړو. الله پې د کدو ونه وکرله، د کدو پیټا کدو سورې یخ وي پاڼې غټئ او بل مفسرینو لیکلي چې دې نه مچان نه راځي. ځکه یونس علیه السلام چې کله الله د مې د ګېډې نه راویستو نو الله څه وایي؟ بیمار فهو سقیم، بدن یې نرم شوی و. نو نرم بدن ته د یخ سوري ضرورت و او په نرم بدن باندې مچان کېني. الله حفاظت وکړو، الله حفاظت وکړو. نن خدا عقیده دوی بیانوي غلط خلکو ته ډېر دروغ وایي، عجیبه خلک. والله کله کله چې زه د دوی دروغ واورم زما غونې ځیږ شي، ویم دوی هم د عقیده د آخرت نه لري. که د آخرت عقیده لرلې نو غلط بیاني بیا نه کولې. دوی وایي یاره وایي دوی پیغمبر خاورې ګڼي. ما مخکې یو جنازه کې دا مسله وکړله چې د پیغمبر بدن خو څه کې د پیغمبر په بدن باندې چې د غسل کم اوبه پاتې دي الله د هغې حفاظت هم کړی دی. هغه هم نو الله و چې یو نه دغه کوي نو د پیغمبر بدن به خاورې وخوري، خاورې به شي، دا کېدی نه شي. نو ما ته یو د دې علاقې ډېر تکړه سړی دی، هغه رانږدې شو، ما ته ویل چې یاره مولي صاحب ما ته خو د نورو خلکو شیطاني کړې وه چې دوی پیغمبر په قبر کې څه ګڼي؟ خاورې ګڼي، خاورې ګڼي. ما ورته ویل انا لله و انا الیه راجعون. سهار مې د یو دغه درس اورېدو، ورته حدیث بیانو چې د نبي علیه السلام حدیث دی، بخاري مسلم ټولو محدثینو را نقل کړی دی چې د شهیدانو روحونه یو حدیث کې دا راځي او بل حدیث کې راځي نسمة المؤمن، د مؤمن روح عام دی، هلته عام بیان کړی چې د مؤمن روح دا په جنت کې د شنو مرغو په ججورو کې څه کوي؟ سیلونه کوي. الله جل جلاله هغې له په جنت کې شکل ورکړی دی. نو ما ورته اوس ورته راشي ووایه چې لکه چې روحونه هلته دي نو ته خو یې دلته په قبر کې داسې ژوندی دی، روح ورته واپس کېږي او دلته دی، نو یا بیا دلته ګڼي یا بیا هلته ګڼي. که دلته ګڼي نو حدیث دروغ کېږي، بیا خو پیغمبر باندې د دروغو الزام راځي. او که حدیث رښتیا ګڼي نو بیا دې دلته عقیده خپله ټیک بیا دا عقیده ولره چې د بدن سره تعلق یې څه نه څه خو داسې نه لکه د دنیا تعلق چې بس روح واپس شي او ټوټلي واپس شي او هر وخت په بدن کې مال بیا به دا عقیده دروغ وي. نو انبیاء ټول حاجتونه چاته پیش کړي؟ الله ته. الله الصمد، الله حاجت پوره کول والا دی. لم یلد، نه اولاد شته دی، ولم یولد او نه د چانه پیدا دی، نه تی څوک پیدا دی او نه تی د چانه پیدا دی. متخذ صاحبته ولا ولدا، الله د پاره نه ښځه شته دی او الله د پاره نه نازولي شته دی. ولم یکن له او نشته د الله د پاره کفوا په مثل برابر احد هیڅوک. د الله جل جلاله مثل په صفاتو کې نشته دی، په ذاتو کې نشته دی. یا دیمه معنا علماو کړې ده ولم یکن له کفوا او نشته د الله د پاره برابر ښځه احد هیڅوک، ښځه هم نشته دی. نه د الله نه لاندې داسې مخلوق شته چې الله ته مجبور شي او په الله باندې کارونه وکړي، نه ته بره داسې مخلوق شته چې الله ته مجبور شي او الله د هغه د وجې نه کارونه وکړي، او نو څه څوک برابر شته دی. دا صحیح عقیده شوله. پنځه عقیدې شي. الله به ایک یو ګڼي، حاجت پوره کول والا به الله ګڼي، اولاد ورله نشته دی، مور او پلار یې نشته دی او برابر ورته هېڅوک هم نشته دی. پنځه عقیدې شي، مضبوطې عقیدې دي. زده که نو چې عقیده دې مضبوطه شوله نو بیا به درته خلک څه کوي؟ شیطاني کوي. بیا به ته خلک غوږونه کې غوږونه به دې ډکوي، یاره دوی دا نه مني او دوی دا نه مني او دوی داسې دي او د دوی عقیده ټیک نه ده او عمل یې ټیک نه دی او دا دی او دا دی او دا دی. نو چې ته وسوسې درته اچوي نو ته به دا دوه صورتونه وایې. چا چې ته شیطاني کوله دا دوه صورتونه کې وایه خوله بیا چپ کېږي، خوله بیا چپ کېږي. ورته قل اعوذ برب الفلق. سوره فلق هم مکی صورت دی، په ترتیب د نزول کې شلم دی او په ترتیب د قرآن کې 110
دریم دی وروسته د سوره فیل نه نازل شوی دی پنځه پکې آیاتونه دي خلاصه د سورت دعوه د سورت هغه مسله د توحید بیانېږي او د توحید د مسلې د حفاظت لپاره شپول دی چې حفاظت دی تعالی ده قل ورته وایه پیغمبره اعوذ زه پناه غواړم برب الفلق په رب د سبا پناه به په چا سره غواړې په الله سره یا الله خیر یا الله راورسېږي یا الله زلزلې نه مې بچ کړي یا الله د غر کېدو نه مې بچ کړي یا الله د بیمارۍ نه مې بچ کړي الله ته بچه وایي قل ورته وایه پیغمبره اعوذ زه پناه غواړم برب الفلق په رب د سبا باندې دومره غټه شپه لري کې یو ښایسته روښانه سبا راوخېږي تا نه وړه دانه نه شي لري دا شپه لري کوي ورځ راولي یا برب الفلق په رب د شلولو باندې فالق الحب والنوى د کجوري سخت اډوکې وشلې تیښتې روباسي د ټولې دنیا مخلوق دی راغون شي او پیغمبران اولیاء نیکان بدان انسانان پیران کراغون شي د کجوري په اډوکې کې بشین تیغه بیا نه موزي او پروتي په صندوق کې کېده وه پنځه کاله دې پروتي نه راشین کېږي چې په ځمکه کې خښ کړي ولې الله وایي په ځمکه کې خښ کړه بیا ته ګوره چې زه څنګه تیغ راوباسم په یو څو ورځې بعد کې ښایسته ښکلی تیغ غنم دانې په بوجۍ کې پرتې نه شنې کېږي په خمبه کې پرتې نه شنې کېږي وړې که تیغ به پکې پیدا نه کېږي الله جل جلاله دې ښایسته تیغ یو نه دوه نه درې نه پنځه شپږ اووه تیغه ترې وباسي او بیا هغه تیغ روانې دغه تیغ ته وګوره دننه پکې هېڅ هم نه وي دننه پکې هېڅ هم نه وي څو میاشتې بعد په هغې کې وږې په وږې کې دانې په یو وږې کې 100 دانې 80 دانې 80 دانې دا د کوم ځای نه راځي اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون الله وایي دا ته راشنه کې او که زه راشنه کوم دا ته راشنه کې او که زه راشنه کوم چې الله یې نه کې نو پیر بابا بیا څه کې بس دا د صورت د قرآن خلاصه ده چې الله یې نه کې نو پیر بابا بیا څه کې چې الله نه کول نو خلق و مخلوق شنه رویست خلق یو ته لیوني کړه شنې رویست الله ولا نه کول بس قسمت کې نو چې الله جل جلاله یې کوي نو د بل ځای نه به راشي زمونږ به کې قسمت وي نو برب الفلق په رب د شلولو باندې دانه وشلې ښایسته تیغ ترې وباسي من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې الله پیدا کړي دي بس ټول شرونه نبي علیه الصلاة والسلام چې احادیثو کې د کومو شرونو نه پناه غوښتي د هغه ټول مخلوق دی د مخلوق د شر نه به پناه غواړي ځکه مخلوق کې شر شته دی مخلوق کې خیر هم شته دی او مخلوق کې شر هم شته دی الله دې موږ د خیر والا مخلوق جوړ کړي الله دې موږ د شر د مخلوق د شر نه وساتي امام غزالی رحم الله لیکلی دی وایي مخلوق په درې قسمه دی مخلوق په څو قسمه دی په درې قسمه یو هغه مخلوق دی چې هر څه کې خیر دی سراسر خیر دی غوا وګورئ ګډه وګورئ دغه رنګې چیلې وګورئ میخه وګورئ سراسر پکې خیر دی که وچې سوټه کوي که لنګۍ پی کوي ماسته ته جوړېږي شملې ته جوړېږي کورني غوړي ته حاصلولی شي که حلاله دې کړه غوښې په کار راځي هډوکې په کار راځي څرمنې په کار راځي سراسر خیر دی سراسر خیر دی نقصان پکې نشته دویم قسم هغه مخلوق دی چې پای کې شر دی خو په هغه شر کې د هغه څه وي ګټه شر دی خو په شر کې څه وي نقصان پکې شته دی خو په نقصان کې خپلې ګټه ما دغه دی شر مخ دی سورلنډې دی سپې دی ستا نقصان کوي خو خپله ګټه کوي خپله ګټه کوي خېټه مړه کړي تا ته نقصان ورسي خو خېټه مړه کړي وینه وسکي دریم قسم هغه مخلوق دی چې هغې کې سراسر خیر دی نه د بل پکې خیر شته او نه پکې خپله خیر شته مار دی لړم دی مچۍ ده دا ما او تا چیچي ما او تا ته نقصان ورسي خو په خپله هغوی ته څه فایده
ونه رسي. امام غزالی رحم الله انسان ته وایي اے انسانه یا خو دا اول مخلوق جوړ شي ټولو خلکو ته خیر ورسوه، یا دا دویم مخلوق جوړ شه چې بل له نقصان ورکړه خو خپله فایده پکې ولټوه، خپلې فایدې دپاره یې ورکړه، خو چې تا ته خو فایده ورسېږي د هغه نقصان وکړه خو چې تا ته یې فایده وشي که نه. وایي دا دریم مخلوق مه جوړېږه چې نه پکې ستا فایده وي او نه پکې د هغه فایده وي، د هغه پکې نقصان وي او ستا پکې فایده نه وي. پښتانه هم دا دریم مخلوق ګرځېدلي او د نن زمانې بېدینه ملایان هم دا دریم قسم دي. ښه ستا نقصان به کوي خو خپله فایدې پکې نه شي. خلکو ته به وایي ته له درس له مه ورځې خو پخپله هم درس نه کوي، دله هم نه راځي پوه شي که نه. او پښتانه وایي یا الله مال یې مه راکړې خو ردنې واله ردنې واله. دا خبره زه ډېره کوم یقین وکړئ. زما یو رشته دار و چا ورته ویل مونږ ناست وو چا ورته ویل لکه مبارک دې شوی د تره دې د حج داخله وشوه لاټرۍ کې نوم راوخوت. هغه ورته په جواب کې څه وایي الله دې دې پیسې ولګوي اگر چې په حج او عمرې ولې نه وي خو چې غریب شو پیسې ولګوي زه په دې خوشحاله یم. زمونږ پښتانه وایي یا الله مال یې مه راکړې خو ردنې والې. ګوره دا حسد دی دا ډېره لویه ګناه ده. سل الله د الله نه واسأل الله وغواړئ د الله تعالی نه من فضله فضل د الله. الله وایي حسد مه کوه غیبته وکړه دا ووایه چې الله دې د دم نصیب کړي خو یا الله مال یې مه راکړي. نو د شر د مخلوق نه به پناه غواړي. ومن شر غاسق او د شر د تیرې نه اذا وقبه کله چې خوره شي یا اذا وقبه کله چې ننوځي هر څه ته تیاره چې راشي نو بس په یو ځای کې دین بیا نشي پناه کېدی هر ځای ته تیاره ننوځي. او د شر د تیارې ځکه بیان کړې ده چې په دې کې دشمنان راوځي، په دې کې ماران راوځي، لړمانان راوځي، ډاکوان راوځي، غله راوځي، زناکار راوځي، په شپه کې ټول مخلوق راوځي. دې د وجې نه نبي علیه صلات وسلام موږ ته وایي ای خلکو کله چې تاسو په لاره باندې سفر کوئ او په لاره باندې د شپې پړاو اچوئ نو د لارې خواته مه اچوئ، د لارې نه په ډډه شئ ځکه دې لارې ته مار راوځي، لړم راوځي، شرمخ راوځي، سورلنډې راوځي. تاسو ګورئ دې سړک باندې چې کله تیاره شي نو هر څه راوځي، کله په یو شي داسې منډې وي کله بل شي. ولې په دې لاره باندې تګ راتګ شوی نو د ورځې د هر چا نه څه نه څه د خوراک څیز پرېدلی نو هر مخلوق دې ته راضي وي په دې کې موږ ته رزق میلاویږي. نو ومن شر غاسق او د شر د تیارې نه اذا وقبه کله چې خوره شي. ومن شر النفاثات او د شر د پوک وهونکو نه فی العقد په بوټو کې. تعویذګر مولا تعویذګر سبا خو ډېره غټه پیشه ده ډېره غټه پیشه ده. اول حضرت یو کس ویلي ویل ته یو مولا دی یعنې چاله ماشوم دم کړ دی چې 1000 روپۍ به راکړي 1000 روپۍ د یو د ماشوم د دم دی ویشته ایسته که نه مړه پته نه لګي قسم دی پښتنو څه ګوره دقه رنګې مولیان لګي د نر بچي دي بس په هر څه کې اخلي که نه په دم ته پیسې اخلي په تعویذ ته پیسې اخلي په ختم د پیسې اخلي په تراغو ته پیسې اخلي په جنازه ته پیسې غواړي د قبر په صورت ته پیسې غواړي د ماشوم په اذان باندې ته پیسې اخلي د ماشوم هغه په پیدایش ته پیسې اخلي دغه رنګې په نکاح ته پیسې اخلي په صورت ته پیسې اخلي هر څه کې پیسه پیسه. دې د وجې نه پیسې وشي خو ثواب یې ونه شي. خبره ما بله زه د جمعې په مانځه کې وکړله مالکم مقتدي چې په دې نیت باندې امام له پیسې ورکوي سرسایه ورکوي چې ما ته څه کړي دي تراویح او منځونه کړي مالني منځونه وشو او نه تراویح وشولې او نه سرسایه وشو ځکه تا خو مزدوري ورکړله او چې مزدوري په دیني کار باندې ورکړي په هغه دیني کار باندې ثواب یې نه میلاوي. ټولو پیغمبرانو قوم ته دا خبره کړې وه وما اسألکم زه نه غواړم د تاسو نه په دې باندې څه مزدوري ان اجریه الا علی الله زما مزدوري الله سره د الله له مې کړی دی الله به راکوي چې دې دنیا له وکې پیسو له وکې پیسې به ته میلاو شي ثواب ته نه میلاوي. دې د وجې نه هغه مولا چې هغه سخات علي او د جنازې نه وروسته تا ته وایي د ګاډي روپۍ راکړه د داسې مولا جنازه ونه شوله نو ستا مړي ته به څه ثواب ورسي. دې نه ځان وساتئ. ومن شر النفاثات او د شر د
پوک وخونکو نه فی العقد په غوټو کې پوکي وای کنه تارونه دموي الکه وی تار کوم ځای کې راغلی تار خو صریح شرک دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چا چې تار غاړې ته واچو او منتر یې پیویلې شو دا د شرک وکړو دا د شرک د ټکو عربو کې واچو ده عرب په عقیده باندې پوهې دي رخکاږي نه دام درته نه وای چې لرې که دام درته نه وای چې ویش لوه نه نه ډایرکټ لاس درچي او د مرۍ نه دې که مرۍ دې پوک شوی و هر څه دې شوي و دې د وجې نه تارونه غاړې ته اچول د تعویض خو څه نه څه جواز علما فتوا ورکوي چې جایز دی خو ښه عمل نه دی د تار خو هېڅوک هم فتوا نه ورکوي د جواز تارونه پنجه کې لاسونو ته اچول خپو ته اچول غاړې ته اچول په دې نیت باندې چې دا به ما د نظر نه بچ کوي دا ګورې شرک دی د دې نه ځان ساتئ من شر النفاثات د شر د پروپیګنډ کوونکو نه فی العقد په مجالسو کې په ځای چې ځای په ځای لګي دا نه مني دا نه مني الله وایي د دې نه دې الله موږ وساتي د دې د شر نه دې الله موږ وساتي او دعا کوئ ښی نن دا یوه وظیفه والی هر سړی دی د هر فرض مانځه نه وروسته دعا غواړي چې یا الله کوم علما په حقه باندې موږ د هغوی ملګري یا الله کوم علما چې په غلطه دي د هغوی د شر نه موږ وساتي دعا خو غواړئ که نه دا هم نه غواړي ښه بیا قبلیږي که نه ومن شر حاسد او د شر د حسدګر نه اذا حسد کله چې حسد شروع کې ښکاره کړي حسدګر چې حسد کوي او ښکاره کړی نه نو حسدګر ته نقصان رسوي زړه کې سوځي او چې حسدګر حسد ښکاره کړي نو بیا به تا ته نقصان رسوي بیا به تا ته نو ته به د حسدګر د حسد نه پناه غواړې نو یو لوړ او سل پاپړ سل پاپړ د دنیا نقصاناتو دا بس د یو د الله په صفت باندې قل اعوذ برب الفلق یو ځل دی اعوذ ویلې به د دې شرونو نه به ته څه شي بچ شي ځکه د دنیا شرونه دی دی راروان صورت کې صفتونه درې بیان کړي دي او شر یو بیان کړي او هغه شر څه دی د دین شر دی نو چې د دین شر نه ځان ساتي نو بیا به دعاګانې ډېرې غواړي قل ورته وایه پیغمبره اعوذ زه پناه غواړم برب الناس په پالون کې د ماشومانو باندې ماشوم چې ماشوم وي نو پالنه کې څه محتاج وي پالنې د مور په ګېډه کې الله وله رزق ورکوي دنیا ته چې راشي وچې سینې الله کولاو کړي ډېر عجیبه نظام دی ښه او ډېر ښکلی نظام دی ماشوم ته چې د پیو ضرورت وي سینو کې پی خو چې ماشوم کې واړئ نو به سینې وچې شي ضرورت نشته بې فایدې کار الله جل جلاله هېڅکله نه کوي د الله یو صفت دی الحکیم هغه کارونه کوي چې په کم کې حکمت وي هغه کارونه نه کوي چې په کم کې حکمت نه وي بې فایدې کار الله هېڅکله نه کوي او نه خوښوي نو دو چینی الله جاری کی داسې پی الله ورکی چې نه خوند خرابوي نه رنگ خرابوي نه بوی خرابوي نه ګرمولو ضرورت شته او نه د پیشو نه ده بچ کولو ضرورت شته زمونږ یو استاد هغه ویلې زما یو ملګری ویل هغه غټه لور وه ویلې داسې به ګرځېدله بې پردې به ګرځېدله ما ورته چې دې لور ته دې لږ ووایه چې بې پردې نه ګرځي نو ما ته یې ویلې چې مړه خو لا ماشومه ده د پیو غاښونه نه دي وځي هغه لا شوده څکي څه څکي شوده څکي ما ورته ویل که دغه شوده چا څه کړه جوټه کړه نو ګوره بیا به ټول عمر څه پاک نشي نو جوټم نه وي ښه صفا پی فلټر شوي پی الله دې ماشوم له ورکوي ځکه د ماشوم خوله کمزورې ده د خوراک دپاره غاښونه پکې نشته دی کلمې کمزوري دي معده کمزوري ده الله ورله داسې غذا مقرر کړي چې هغه زر هضمېږي او طاقتور وي د پیو نه طاقتور څیز نشته دی الله دې زمونږ کورونو کې زیات دومره چې طاقتور دي دومره چې موږ محرومه یو دا ډېر لوی نعمت دی ځکه خو به دا نعمت په جنت کې د نهر په شکل وي الله دې موږ ته هلته نصیب کړي دویم چې کله دریم چې د پیو نه واوړي نو بیا کیکونه هم خوري بسکټ هم خوري مڼې هم خوري کیلې هم خوري نعمتونه بیا زیات شي نو قل ورته ووایه پیغمبره اعوذ زه پناه غواړم
برب الناس په پالون کې د ماشومانو، ملک الناس واکدار د ځوانانو، جوانی تو دیوانی چې په ځوان شي کنه بیا په ځان نه پیږي، بیا د موړو نه ټوپونه وي لکه ټوپونه مو ځواني دي د ټوپونه مو ولا تمشي فی الارض مرحا، چې ځوان شي پیغله شي نو بس بیا پردي واده کې مګړي ولې ځواني پکې وي زړه مستی کوي. الله وي مستی مکوا ځواني مکوا، ځواني غلطه مې استعماله. ولا تمشي فی الارض مرحا د دې آیات لاندې ټول علما لیکلي دي چې ګډه حرامه ده. مخکې به جنکو کول اوس الکان هم کوي، الله دې رحم وکړي. اوس الکان ګډېږي وایي کنه لعن الله المتشبهین، الله لعنت کړی دی په هغه ځوانانو باندې چې هغه ځان د جنکو په شانتي جوړوي، او الله لعنت کړی دی په هغه جنکو باندې چې ځان د نارینه په رنګ جوړوي. نارینه او د زنانو چلونه شروع کړل. څه چلونه شروع کړل؟ پنسي تنګ کړې جنکو، او الکانو د زنانو شروع کړل غټ غټ پرتګونه کړې، پته نه لګي د دې څه دومره روپۍ د چرته مونږ 4 میټره جامې نشو اخیستلی، او دوی 6 میټره والی نه پرتګ دومره غټ وکړي چې په موټر سایکل ناشتي بربوډاقۍ یو طرف ته یو بل طرف ته لکه دا نوې ډیزاین کو وروته. دا جامې زنانو له پکار دي، دا د جنکو څه دی فیشن دی. الکانو خپل جنکو میک اپ پرې غوډو ولی وي بس الکانو شروع اوس په الکانو هم سرخی کړي. ان لله و انا الیه راجعون. ابل بیګام یو ځوان سیکو قسم دی داسې په تپلې شوی و دا سرخی دی مخبر مالی. ان لله و انا الیه راجعون. دا لعنت دی، لعنت دی په هغه زنانو باندې چې ځان د جنکو په الکانو پرنګي جوړي. نو ملک الناس واکدار بادشاہ د ځوانانو دی. الله وي که ته ډېر ځوان هم شي که نه او ته ډېر هم چې جواني تو دیواني، الله وي زما د طاقت نه وتې نشي. انک لن تخرق الارض، الله وي ځمکه شلولی نشي. ولن تبلغ الجبال طولا، غرونو ته ختې نشي رسېدی نشي په اوږدوالي کې. دغه ځواني سګرټ اسکي نشې تماشې کوي، یو 150 کالو نه واوړي نو بس بیا بور بور ټوخېږي، بیا وایي سینه مې خرابه ده، بیا وایي سینه مې خرابه. لکه تا څه کول؟ اله الناس فریاد اورېدونکی د بوډاګانو، فریاد اورېدونکی د بوډاګانو. بوډا چې بوډا شي که نه بیا کور کې ځای نه وي، کور کې ځای نه وي. ښه یا خو جومات ته لېږي که نیک عمله وي. الله دې زموږ بوډاګان نیک عمله کړي. که نیک عمله وي نو مور یې ښځې هم ورته ویلی بچو دا جومات ته ورسوئ، هله اودس وکړه بابا د جمع وخت دی که نه 2 ګنټې مخکې پې اودس وکړي، 2 ګنټې مخکې جومات ته ولېږي چې نیک عمله وي. او که نیک عمله نه وي بد عمله وي، الله دې زمونږ مشران د بد عملۍ نه وساتي. هر وخت یې ګورېږي، هر وخت یې که سوټه بې ځایه پرته وي وایي دا ولې پرته ده، لکه ځان له زندګي ولې خرابې پرته دي که نه چا څه بې غم وي د چا په کار به راځي ته پې څه کې. که بیلچه بې ځایه پرته یې ګورېږي کنځلې کوي، بس ټول طاقت یې بیا خولې له لاړ شي، او هغه ناروا کنځلې کوي چې زمونږ په خوله هم نه راځي. دا ټول ماشومان د دغه بوډاګانو نه کنځلې شي. پخوا به بوډاګانو ذکر کو تلاوت به کو، ماشومانو به ښه اخلاق زده کول. اوس کنځلې کوي نو په کور کې زنانه هم کنځلې، ماشومان کنځلې، بوډاګان کنځلې، نو برکت به پرې د کوم ځای نه راشي؟ برکت خو رحمتونه خو هغه ځای کې نازلېږي چې چېرته کنځلې نه وي. نو چې بد عملی نو بیا وایي الی لانکي سوري دې وباسئ، لانکي بوټي سوري هلته کټ ورسوالئ، بیا ورسه د کور نه کټ والي بالغ ورسوالي، او غریب هلته بیا ټوله ورځ پروت. بله یو بوډا میسې کو سهار تللم پروت وده و چې ماسپښین راتللم هم په هغه ځای وده. مال دا اوس هغه بوډا دی چې کور کې څوک نه پرېږدي، ایسي ته ځای نه کېږي، پکې ته ځای نه کېږي، بس دغه ونې سوري ته پروت وي، هر سړی پې تنګ وي. الله وایي ای بوډا ښځې واپس کړې ماله راشه، لور واپس کړلې ماله راشه، بچو واپس کړلې ماله راشه، ګیندې دې نه مني، کوټه کې دې نه پرېږدي، وایي خراج کې توکي، څه وایي خراج کې توکي. الله وایي چې څوک دې نه قبلوي، الله وایي ماله راشه زه دې قبلوم. اله الناس معبود د خلکو، معبود د بوډاګانو فریاد اورېدونکی ده
بوډاګانو له پکار دي چې نیک اعمال وکړي. من دا درې صفتونه شو د رب. په دې سره به ته پناه غواړې د څه شي نه؟ من شر الوسواس الخناس، د شر د وسوسې اچونکي نه، الخناس چې پټېدونکي دی. ډېر بزدله دشمن دی، خو موږ یې ډېر را لاندې کړي، ډېر بزدله دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې ووایې بس تښتي، الله اکبر چې ووایې نو تښتي. او څنګه تېښتې هم داسې نه ده چې کمزورې تېښتې، تیزونه چې ډېر تیزن دی، تیزن دی. د الله اکبر اواز چې واوري تیزونه اچي. او دا یې ولې اچي؟ محدثینو ډېرې ښایسته ښایسته نکتې لیکلي، واته نکتې لیکلي. یو د دې د وجې نه تیزونه اچي چې د دې الله اکبر سره څه دی؟ بغض دی، حسد دی، وایي چې دا وانه ورو. او دا د کافرو عادت دی. وقال الذين كفروا، او ویل به کسانو چې څوک کافرانو. د کافرو ډیوټي نن سبا د نام نهاد مسلمانانو اخیستې ده. څه به لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن ته غوږ مږدئ، قرآن ما اورئ، درس له مه ځئ، قرآن ته غوږ مږدئ. ورته شیطانې او هغه شیطانې چې تیزونه اچې چې دا د قرآن وانه وري، ځان ته به ګانې روانې کړي وي چې دا قرآن وانه ورمه. نو یو د دې د وجې نه تیزونه اچې چې په دې خپلو تیزونو کې مصروف وي چې دا د الله اکبر اواز وانه وري. دویم دا چې د دې الله اکبر سره بغض دی، نفرت یې ډېر دی. او چې چا نه نفرت وي نو هغه ته څه کوي؟ دا بیا دغه شریرناکو ماشومانو نه تپوس وکړئ که نه، چې کوم ماشوم د تا سره نه لګي نو بس تا ته به دوبور در مخامخ کي او ایسته به اواز وباسي. دا یې د نفرت نښه ده. دا یې د څه نښه ده؟ د نفرت. دا بیا دغه چا نه تپوس وکړئ چې پکې کوم ماشوم پکې څه وي؟ تجربه کار وي. نفرت او دغه رنګې نورې نکتې علماء لیکلي دي چې بوج پې راشي. بوج پې راشي، کوم څاروي باندې چې بوج راشي هغه بیا موقع په موقع څه کوي؟ اوازونه وباسي. نو شیطان باندې بوج راشي، ځکه د الله اکبر او د لا اله الا الله ډېر غټ بوج دی که نه. الله جل جلاله خو ما او تا ته صحیح عقیده را نصیب کړې، دا موږ نشو محسوسولی. دا هغه سړی محسوسوي چې چا عقیده خراب وي. قرآن کې ځای په ځای الله وایي کله چې ته دوی ته د الله د توحید مسله بیانې نو دوی څه کوي؟ اشمئزت قلوب الذین، زړونه تنګ شي او په مخ باندې تندې تریو شي، په مخ باندې اثرات راښکاره شي. فرت دا غزیه نه څه شي؟ وتښتي پاسي. څنګه تښتي؟ لکه برګي خره چې د ځنګلي خره چې د څه شي نه تښتي؟ فرت من قسوره، د شرمخ چې ویني که نه بس بیا ځای پرېږدي. زه پروس کالې دې کمالي ته تللی وم، د ترجمو ختمونو ما درس شروع کړو. یو ملا ناست و خواته، سپین پټکۍ والی و، ډېر په توجه سره ناست. خو چې ما دا وویلې چې په دې صورت کې د توحید عقیده بیان شوې ده، بس سړی خو ورو پاڅېد. د درس نه وروسته مې سړي نه تپوس وکړو، نو ما ورته ویل څنګه چل دی؟ ویل د ده د توحید سره ډېره نه لګي، او زمونږ بعضې دي هغوی وایي شیطان هم څه موحد. هلکه شیطان که موحد وي نو یو الله ته دې سجده کړی. شیطان وایي ستا په رنګې څه مشرک و چې هر چا ته سجدې کوي. نو الله وایي پناه غواړم د څه شي نه؟ زه پناه غواړم من شر الوسواس، د شر د وسوسې اچونکي نه، الخناس چې پټېدونکی دی. پټې وسوسې اچوي، ښکاره څه نه وایي. پټې خلکو ته وایي د دوی به نه مني. موږ باندې خو دا حالات ډېر تېرېږي. بله زه د تراویحو ختم له تللی وم او هغه ملا راغلی و چې هغه ټول عمر زمونږ خلاف چلېږي. چا ته یې ویلي و چې مونږ دا بعضې بدعات د دوی دواړو ورونو د وجې نه کوو. که نه ناستو بیان چې شروع کړو نو ښه اول کې هم ښه پالش ولګو مونږ مالدا وسه هغه دشمن دی چې پټې وسوسې چې ښکاره څه کوي؟ صفتونه کوي. بیا چې کله مونږ چې یو ته کېناستو ویل مولي صاحب له ویل 2 پلیټه راوړو. ما سره یو 2 ملګري و، هغوی سخت خاندل. ما ورته ویل لکه مه خاندئ پې به شي یې به شي. نو وسوسې خو پټې اچوي خو ښکاره به څه نه شي کولی.
کارو نشي راتللی الذي هغه یوسوس فی صدور الناس چې وسوسې چې په سینو د خلکو کې زه خو ته معلوم دی کنه تا عقیده به خرابوي ښه مونږ ته هیڅ نقصان نشي رسولی الحمدلله مونږ سرسایه نالو زه کله کله ډېر دغه شم دا ډېر قمقلان دي څه به مونږ ته نقصان ورسي نقصان دی عوامو ته رسوي چې چاته شیطاني کوي او څوک د هغوی په شیطاني عمل کوي نقصان به هغوی ته رسوي ځکه هغه دین نه لرې کېږي مونږ به که مونږ له څوک راشي او که رانشي مونږ دغه خپل درسونه کوي مونږ که یو کس یو که دوه کس مونږ نه ډلې غواړو نه اوټونه غواړو نه پیسې غواړو چې سرسایه به مې کمه شي او زکات به څوک نه راکوي او صدقه به څوک نه راکوي او څوک به راته د خیراته جواب نه کوي مونږ خیراتونه نه خورو الحمدلله مونږ سرسایه نالو زکات نالو خیرات نالو مونږ پې څه کوو الحمدلله مونږ خپلې ورکوو خلکو مونږ ته به څه نقصان ورسي نقصان هغه چاته رسوي چې د چا په سینه کې ایمان دی او چې د چا راته شیطاني کوله نو ته پوه شه چې ته ورته صحیح مسلمان مؤمن ښکارې ځکه شیطان ته څوک شیطاني نه کوي کافر ته څوک شیطاني نه کوي نو هغه کسان چې وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې من الجنة د پیرانو نه هم شته دی والناس او د انسانانو نه هم شته دې د وجې نه علماو لیکلي دي چې د پیرانو شیطان دومره سخت نه دی ځکه په اعوذ بالله سره تختی او د انسانانو شیطان سخت دی چې ډانګ او خوله دې وله نه یې والي که نه کږې خولې په څوک سمیږي نو هله به درنه قلار شي ځینې نه قلارېږي ځینې نه قلارېږي دا خو اوس ختم شو نو برب الناس باندې څه کړې وه ختم کړې وه ختم وکړو او قل الحمدلله رب العالمین رب العالمین نه څه شروع کړې وه نو ته به کامیابېږي هله چې د رب العالمین سره څه وي تعلق وي الحمدلله ټول صفتونه خاص الله لري رب العالمین چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی الرحمن عام مهربانه دی دوست دشمن ته نعمتونه ورکوي الرحیم خاص مهربانه به په آخرت کې صرف مؤمن سره به نرمي کوي کافر سره به نرمي نه کوي مالک یوم الدین مالک د ورځې د بدلې دی ایاک نعبدو خاص تا لره مونږ بندګي کوو نور چاله نه کوو دا اصلي عقیده ده هر قسمه عبادت به الله لکې و ایاک نستعین او خاص د تا نه مونږ امداد غواړو د بل چا نه نه غواړو د دې ایاک نه به دا معنی کوي چې د بل چا نه غواړو ځکه دې کې خصوصیت دی او خصوصیت هغه چې د هغه نه غواړي د بل چا نه غواړي نبی علیه الصلاة والسلام عمده عقیده عبد الله ابن عباس ته ښودلې وه و اذا سألت فاسأل الله کله چې سوال کې د الله نه سوال کوه و اذا استعنت فاستعن بالله او کله چې امداد غواړي د الله نه امداد غواړه نو د ټولو نه غټ امداد دا دی او د ټولو نه غټ عبادت دا دی چې چاته به څه کوئ الله ته اهدنا الصراط المستقیم کلکې مونږه په لاره نیغه باندې صراط الذین لار د کسانو لار به زده کې د چا نه د لارې والا نه لار په خپله نه زده کېږي لاره په خپله په لاره باندې نشي روانېدی چا نه به تپوس کې تپوس والا څوک دي پیغمبران صدیقین شهدا او صالحین او دا څلور واړه صفتونه د چاو د صحابه نو پیغمبر د هغه نه به لار زده کوو د دین صحابه د هغې نه به هم لار زده کوو داسې به نه چې شیعګان به هم د ځان نه جوړ کړي په صحابو باندې به څه کوو اعتراضات او نیوکې کوو نه هغه صراط مستقیم والا دي صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی د په هغې باندې من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا الله وایي د دې خلکو ملګرتیا ډېره ښایسته ده الله دې موږ ته نصیب او الله دې موږ کلک کړي غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب کړی شوی په هغې باندې یهود نن نوجوان د یهودو په لار باندې روان دي ولا الضالین او نه گمراهانو نه بیلالو آمین یا الله ته زموږ دا دعا قبوله کړي الله جل جلاله دې